بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. فسٹیج باندې ناست مقتدر علماء کرام، د پی ڈی ایم مختلفو پارٹو مشران، جمعیت علماء اسلام ضلع بنو اور د جنوبی اضلاع مشران، دغرنگ دے قبائلی علاقے، جمعیت علماء اسلام کل قبائل امیر محترم اور دے قبائلی سمے نور مشرانو، حاضرین مجلس، دماډیرو قدرمندو عزتمندو مشرانو، دوستانو، عزیزانو، ز د جنوبی اضلاع د جمعیت علماء اسلام د ټولو ذمہ دارانو او خصوصا د ضلع بنو د جمعیت علماء اسلام د عاملې او د نورو ذمہ دارانو زړه د تل نه شکریا ادا کوم چې دا کم نن پروګرام دوی ترتیب کړی دا الله رب العالمین دې د موږ دا ټول منډه، دا ټول مهنت، دا ټول راتلل، دا ناستا او دا مجلس، دا د الله رب العالمین په عبادت باندې قبول کی. د ما قدرمندو مانه مخکې ما مشرانو د نن دغه مجلس په مناسبت باندې تفصیلی خبرې وکړې. د ما قدرمندو د پاکستان یو مشکل هغه یو داسې مشکل ده چې نن نه ده، بلکې د پاکستان د جوړېدو وخت نه ده. او که دا مسلم لیګ وال خفه کېږي نه، نو زه به دا ووایم چې د دوی مشر قائد اعظم صاحب نه غالباً دا غلطی سوی دا چې هغه دا پاکستان دای د ډي ایچ اے په ځمکه جوړ کړی دا. د ما قدرمندو د اولې ورځې نه ونیسه تر اوسه پورې بالواسطه یا بلا واسطه په دې ملک باندې حکومت دا جرنیلانو کړی. ما قدرمندو دا ملک پخوا زمانه کې وای یو سړیو هغه یو
دا پېښور خلک شادو ورته وایي او تاسې موږ بیزو ورته وایو یو یې بیزو او یو یې سیرلی و نو یوه ورځ چې دی سهار رفیق سه نو دا سیرلي خوله په وړو باندې په داڼې باندې لړلې وه نو دغه سیرلی ډېر زیات ووالی و چې بله ورځ بیا چیږېده سیرلي بیا داڼه خوړلې وه بیا یې وډبولی په درې ورځې بیا دغه حال و نو چا ورته وي چې لږ سوچ وکړه دا کیسه بدله نه وي نو د ما قدرمندو بله شپه یې ځان ورته غلی که ګوري چې دا بیزو چیک څه لاړه د اوړه بوره یې خلاصه کړه اوړه یې وخوړل او بیا یې خپله خوله صفا کړه او لږ اوړه یې یا سیرلي په خولې باندې ومش نو د ما قدرمندو دې قوم ته موږ دا وایو چې ای قومه لږ ویښ شئ دوی همیشه دپاره دا مجلسونه په سیاستدانانو پسې تړلي دي چې دا ملک سیاستدانانو وخوړی او نن سبا یوه اداره پیدا کړې ده چې هغې ته نیب وایي او هغه نیب لګیا ده او دا مجلسونه کوي چې دا ټول کرپ دا سیاستدانان دي او د سیاستدانانو د سمولو فیکټرۍ هغه نیب ده چې که څوک په دغه ملک کې د دغې ادارې او د اسټبلشمنټ په منشا باندې چلیږي نو دا خو روغ ده او چې کم سیاستدان د دوی په منشا نه چلیږي نو دا مجرم ده لہذا دا به نیب غواړي دنه به نیب پوښتنه کوي د ما قدرمندو څه مونده دا خبرې د جمعیت علما اسلام قیادت متعلق هم کې دی ما مخکې هم ورته ویلي دي او بیا ورته وایم چې که تاسې د نر زامن یې د جمعیت علما اسلام قیادت راوغواړئ چې تاسې ته دا معلومه سي چې د جمعیت علما اسلام قیادت په سر باندې څومره کارکنان خپل سرونه شیندل غواړي नारे तकबीर नारे तकबीर कायदे खैबर पख्तूनख्वा हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब दिमाग कदरमंदो नन दे मुल्क के बदमने असल जड़ दغه اسټبلشمنټ په خپله ده امام اشهر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب د قبایلو ذکر وکړ د شمالي وزیرستان ذکر یې وکړ خو زه حضرت مفتی صاحب ته وینا کول غواړم چې مفتی صاحب د تا قبایلو باندې چې دا کم مشکل راغلی ده د دې به لږ وخت کېږي خو د ما قدرمندو موږه د اویاو کالو نه 15 کالو نه پاکستانی قوم دا مخلوق برداشت کوي لګیا ده د دوی دغه ظلم د دوی دغه جبر دا د پاکستانی قوم دا برداشت کوي لګیا ده خو د ما قدرمندو الحمدلله ثم الحمدلله په دې ملک کې مخکې هم ډېر سیاسي اتحادونه جوړ شوي دي خو د ما قدرمندو عزتمندو دا اوس چې کوم اتحاد جوړ ده د چا قیادت چې د قائد جمعیت سره ده نن دغو خلکو دا خبره د قوم ته واضح کړه چې د ما او د تا اصل مجرم هغه وزیر اعظم نه ده صدر نه ده هغه د اسټبلشمنټ هغه مهرې دي چې چاته جرنیلان ویلی شي
بیا دوی مشتوی وي تاسې به ما نوم نه اخلی د دغې ادارې نوم به نه اخلی د جرنیلانو نوم به نه اخلی زما قدرمندو موږ د قیادت هم وضاحت کړی ده او موږ هم کړی ده چې فوج دا د ما د سترګو باڼه دي خو د ما قدرمندو جرنیلانو ته زه د سترګو باڼه نشي ویلی د دغه قوم او د دغه ملک دشمن نن جرنیل جوړ شوی ده لہذا که جرنیل دا غواړي چې دا د قوم باڼه سي بیا پکار دا ده چې دوی د خپل دارای کار ته لاړ شي نن دغو جرنیلانو د ما فوجي اداره بدنامه کړې ده نن دغې ادارې نه تاسې یو تجارتي اداره جوړه کړې ده چې هر طرف ته ګورې عسکري بینک ته او دا ټیکې به د فوجیانو کمپنۍ ته میلاویږي که په دې ملک چې روډ جوړېږي او که بلډینګ جوړېږي ډي ایچ اے نه به دی ګټه کوي په سلونو او په زرګونو چې اخلي او په لکونو باندې په دې قوم باندې دا مرلې خرڅوي دوی خو ځان نه یو تجارتي اداره جوړه کړې ده دوی په کم مخ باندې او د ما قدرمندو نن چې جرنیل ریټایر کېږي د ما عزتمندو سوای دی یو جرنیل چې کوم ته اسلم بیگ ویلی سي ما ته یو جرنیل وشوی چې په دغه ملک کې دی کاروبار کوي یا په دغه ملک کې اوسېږي د ما قدرمندو که د جرنیلانو دا خیالي چې موږ به دا قوم او دا ملک لوټو او بیا به د ریټایرمنټ نه بعده جو او په بین الاقوامي دنیا چې به آبادېږو نو د ما قدرمندو موږ دا خپل قوم او دا ملک آینده بیا د دغو جرنیلانو په رحم و کرم باندې نشو پرېږدولی د ما قدرمندو دا قوم او دا ملک دا د ما کابرینو او د ما مشرانو د اسلامي نظام دپاره آزاد کړی و د اسلامي نظام دپاره 15 لکه مسلمانانو د دغه ملک د آزادۍ دپاره وینې تویې کړي دي نو لهذا دا قوم نن بیا ولې د آزادۍ دپاره مجلس کوي هغه هندوستان چې هغه مانه وروستو آزاد شوی ده بنګلادیش چې هغه مانه ځان آزاد کړی ده یا یې د دغې جرنیلانو نه ځان آزاد کړی ده افغانستان سریلنکا او د ما شاوخوا ته ملکونه نن ترقي کوي لګیا دي او د ما ملک دا هره ورځ دا د لاندې طرف ته روان ده نن د ما معیشت هغه د زیرو نه لاندې روان ده نو د ما عزتمندو دغه قوم ته دغې جرنیلانو څه شی ورکړه آیا دا یو عمران پاته و چې تا په دغه قوم باندې مسلط که مقصد یې دا و چې بدنامي به د پی ټي آی کېږي بدنامي به د سیاسي ګوند کېږي او مزې به دلته بیا جرنیلان کوي نن دا خبره واضح کوو چې موږ دشمني دا له عمران سره نه ده د موږ دشمني دا له پی ټي آی سره نه ده د ما قدرمندو د موږ دشمني هر هغه سړي سره ده چې څوک د دغه ملک او د قوم دشمن ده نو د ما قدرمندو په دې ملک کې که حقیقي ازادي غواړئ نو د ما قدرمندو عزتمندو نن دا قوم
नंदा सियासी मशरान दादी जमीयत उलमा इस्लाम पर क़ियादत बांधे मुत्तफिक सवी दी रईसदा कौम दे PDM पमला बांधे उधर गई और सरंगा मुला ये 2018 इलेक्शन नतायज मुस्तरद करी दी दगरंगे दा हुकूमत हम मुस्तरद कऊ और मुल्क के यार ब्या दे मुनसिफाना इलेक्शन मुतालबा कऊ और सरदा हम मुतालबा कऊ चे ब्याबा दारा तुन का इलेक्शन दाब ब्या दे फौज पर निगरानी चे निकेली दे जर्नलान पर निगरानी चे बने केली और दिमा इज्जत बंदो अजीबा खबर दादा चे दनेब न सफासी चे दे हुकूमत पल करत्याओ की आखो आजाद दा दिमा इज्जत बंदो अगबान दे खुद से इल्जाम नस्तदा नन मुशगोरू लगे आयु बल्कि के फॉरेन फंडिंग केस अगनेब नारवी पदक के जहांगीर तरीन दानेब तनुष्कारी पदक बल्कि बीबी हलीमे अगब अरबुन को नेब तनुष्कारी खुदमा इज्जत बंदो वही मौलाना से 15 करोड़ा असासेश का रसीवी दी मा इज्जत बंदो ब्या वही कला प दुबई ची बिल्डिंग दी कला वही प कराची चे कारखाने दी मा कदरमंदो इज्जत बंदो माओ तो वे मा योजले मुश्तराक ही बेता सो ब्या उर्स मारे और ब्या मुश्प से उली कई ब्या मुड़ा दे हरे सजा ता तैयार यू खुदमा कदरमंदो का मकसद मु सिर्फ दे कौम दास्तर के पटावलवी न दे कौम तमुज वैना कवल ग्वाड़ू दे नेब तवैना कवल ग्वाड़ू कदा कौम आबादवल ग्वाड़े कदा मुल्क चलवल ग्वाड़े चे कम करप्शन पदक मुल्क के जर्नलानो कड़ायदा दे जर्नलानो ना खपल दे करप्शन पैसे वापस कई दा मुल्क आबादी जोर बंद इस मुल्क की तरक्की इस मुल्क की आबादी इस मुल्क में खुशहाली तब आएगी जब हकीकी मानों में ये मुल्क कौम के नुमाइंदों को हवाला किया जाएगा। पिछले 74 सालों से इस मुल्क पर बिल वास्ता या बिला वास्ता हुकूमत ये जर्नेलों की रही है, सियासतदानों की नहीं रही। अगर हकीकी मानों में आपने ये मुल्क कौम के नुमाइंदों के हवाले किया तो फिर आप कौम को यकीन दिलाता हूं कि इन जर्नेलों से ये पैसे निकाल कर हम इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन मैं आखिर में एक मर्तबा फिर अपनी जमात का PDM के तमाम कारकुनों और वर्करों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी पुरानी तारीख दोहराते हुए आज बन्नू के इस वसी व अजीम स्टेडियम को तंग कर दिया है। लिहाजा इस पर मैं तमाम जमातों का और खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।